बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़ेम जी इरफान दुरानी तासो गोरी जी पिया में खैबर द गुलनो खार पे खबर की मौजूद हो बिया ज़िला चिकम डिस्ट्रिक्ट जमुंग पिशावर दे दागा ज़िलाई ऑफिस के नास जुमात इस्लामी खालिद गुल मोमन से यो डेर शख्सियात दी और बल पी के 83 द पारा इलेक्शन उम्मीदवार हमम दे द सूबाई इसम्बले दिव सर खबर अतरी को खुद दी सरा सरा ची दी दिव माशाअल्लाह खपल पी के डेरे अली जली दी डेरे कुर्बानियानी दी और उस हम ची दे दिव त डेर द इज़्ज़त निगाह सारा गोरी सुमरा आवाम दे जमुंग द हल्के और डेर इज़्ज़त कई दी कागा द जरगे पशिकली उमम जरगे पशिकल जी दागुई जरगा कई फ़ी सबीलिल्लाह कई अल्लाह द रज़ा द पारा कई और अल्लाह पाक द रहमत फरिख्ती गर्जई पकी चा जरगा के सलालज नी नो दा टाइम जी मुंग नासियू खालिद गुल मोमन भाई सरा दी सरा खबर या तरीक़ो मौजूदा हालात वाने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम संगी जी खैरियत मनन जी खालिद गुल मोमन सेब दारा तो वही पी के 83 उम्मीदवार हम ये तासो माशाअल्लाह पार्टी डेर गट एतमाद दे पता सो बांधी जमू मिनवाल तस्वीर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम टोल नमक के खोज तासुम शुक्रिया अदा कोम और ब्या द जमात इस्लामी छे द 2013 सूबाई असम्बली सीट हम माल को दागे न पस ब्या वस द 2024 की द सूबाई असम्बली सीट द पारा जमा नॉमिनेशन वशो अल्हम्दुलिल्लाह नो द दिन नमक के यो जन लाजिम पाते शम بیا دیو که د پیښور کې چې څومره زموږ د جماعت و به سمر کړی دي یا د هغې نه بغیر د پاکستان بزنس فورم زه د هغې صدر هم یم او انتخابات دي په 8 فروری باندې انشاءالله په دې کې به د جماعت اسلامي د امیدوار په حیثیت باندې په دې کې موږ حصه اخلو. دا راته خالد بھائی چې انتخابات 8 فروری ټاکلې شوي دي آیا دا خبره رشاد په سوشل میډیا ډیر سپیډ کې روان ده او گردش کوي لګیا دي نو الیکشن کمیشن سره رابطه شته بالکل موږ چې کوم سیاسي کمیټه دی چې صوبایي او ضلعي هغه متواتر الیکشن کمیشن سره رابطه هم کوي یو 2 ورځې مخکې یو په سوشل میډیا باندې یو بیان چلیدلی چیرې انتخابات شیډول جاری شو بهرحال بیا مخصوصا نا وخت الیکشن کمیشن دا غي تردید کو سار لبه نیوز کې مرال پیپر نیوز پیپرز کې مرال چې لامو فلال اعلان نه کړي او چې څنګه اعلان شي ان شاء الله ټولو پارټو په شان ته به ان شاء الله جمعه اسلامي په میدان کې مولاړي خپل आवाज او خپل منشور او خپل بیانیه به عوام ته مخ تک دي. جماعت اسلامی یو ډیر زبردست پارټي دا سیاسی پارټي او زه خو بداو وایم چې الخدمت په شکل کې یا غوش په شکل کې یا داسې فلډ چې راشي تاسو ډیر زیات خدمات دي په ورلد لیول باندې لګا تاسو منلې کېږي لګي ماشاءالله خو چې کله الیکشن راشي بیا اقتدار راشي د اقتدار ټیم نو تاسو لا بس دا خو زمونږ د پاکستان قوم ډېر زیاته بدقسمتي ده چې د جماعت اسلامي په شان تنظیم چې هغه د پاکستان د هر شعبې د خلکو نمائندګي کوي د هر شعبې د خلکو خدمت هم کوي الخدمت فاونډیشن چې په ټول پاکستان کې څنګه چې تا ویلي بلکې په ټول دنیا نن سبا په یو ان او په چارټر کې هم د الخدمت فاونډیشن جو نوم دی پیدا شوی دی بلکې ورکړی شوی دی دې سره سره موږ په پاکستان کې په خپل څومره چې قومي ایشوز راځي او که انټرنیشنل ایشوز باندې راځي نو جماعت اسلامي مرکزی مشران صوبایي مشران ضلعي ذمہ داران دې باندې باقاعده موږ هغه وخت سره خپل پروټیسټ هم کوو هر څه کوو تاسو څنګه خبر وکړله چې الخدمت فاونډیشن په ذریعه باندې موږ هم د دې غریب خلکو مرسته کړې ده کاغه د زلزلې په دې ملک باندې راغلی د سیلاب راغلی دی څه د بم دماکې شوي دي زموږ ورکرز هغه مړي د دې پیښور چې کوم شهیدان شوي وو هغې ګنډلي دي او هغې ته کفن اچولی دی هغې رارسولي دي خپلو خپلو کورونو ته دا یو ډېر غټ هغه ده دا زما خیال دی د کې پی کې یا د پیښور خپل چې کوم سرکاري ان جی اوز دي هم ناسې نه کوي څنګه چې خدمت کړي دي او دې سره د جماعت اسلامي په حوالې سره هم د جماعت اسلامي کوم ایم پی ایز ایم این ایز صوبایي وزرا چیرمنان سابقه ناظمین وغیره به حیثیت ناظم زم د خپل علاقې ما نمایندګي کړې ده الحمدلله او هلته ما داسې کار کړی دی چې اوس هم خلک هلته یاد لري نو انشاءالله که دې پهله چې د عوامو په موږ باندې اعتماد وکړو او ترازو باندې ټاپه ووالله د جماعت اسلامي بیانیه چې د اسلامي پاکستان خوشحال پاکستان دې وخت چې څومره په دې ملک کې د آی ایم ایف په وجه باندې ګراني راغلې ده نو آی ایم ایف ګراني کې د
آئی ایم ایف غلطي نه ده بلکې هغه بر سر اقتدار پارټۍ نه چې هغې دا پیسې غیب کړلې د پاکستان د خزانې نه غیب کړلې او هغه خپل ایم این اے ایم پی ایس د ترقیتي کار په نامه باندې ورکړلې او چې څه هغې آئی ایم ایف له ورکول دې له ورکول هغه هغوی ونه کړل نو دې وجه باندې پاکستان کې ګراني شوله ورځ تر ورځه مهنګایي شوله معیشت تباه شو او د دې غټه وجه دا ده چې را که چېرته پاکستان کې یو داسې تنظیم د نمایندګي ورشي لکه جماعت اسلامي نو دا سود چې ختم شي دا هم ډېره غټه خبره ځکه چې زمونږ ټوله پیسې د ګټه چې کوم ادا کوي نو دا پیسې د سود په مد کې ځي او اصل زر د آئی ایم ایف دي که د ورلډ بینک دي که د هر یو دي هغه ځای په ځای پاتې دي او هغه پیسې چې کوم هغه په سود کې دي نو په څومره د دې هغه نه ګټه ځي نو په سود کې ځي نو پاکستاني قوم خو داسې هغه شوي دی او بل دا چې کوم برسر اقتدار پارټۍ نه راللې د مسلم لیګ او د پیپل پارټۍ یا د پی ډي ایم په شکل کې راللې هغوی دومره تباهي وکړله چې لکه هغوی په 1 ارب 2 ارب په 6 ارب په 16 ارب باندې هم هغه ونه کړله په خپله نن د یو سابقه وزیر اعظم وایي چې یاره په 1967 میں ہم ایجادیں کرتے تھے یہ کرتے آج ہمارے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې وزیر اعظم یو پارټي د هغه 3 ځلې راغی او هغه هېڅ ونه کړل دغه شان دي دا بل چې اوس کوم د بېنظیر زوی دی یا د پی ډي ایم په شکل کې هغوی مخکې حکومتونه وکړل او د 18 میاشتې چې اوس بیا وکړل نو په 18 میاشتو کې چې کومه ګراني راغله نو دا ورلډ ریکارډ ګراني ده د ټول ایشیا کې ټول نه ګرانه سوداګانې که هغه چاول دي که هغه دال دي که هغه غوړي دي که هغه اوړه دي او داسې بیا د پټرول او د ډیزلو دا ټول بالکل هر څه مفلوج کړل 9 کروڑ آبادۍ نه زیات پاکستانیان د غربت د لکیرې نه ښکته ژوند تېروي غربت لکیرې مطلب دا شو چې مثلا یو وخت روټۍ هغې ته میلاویږي بس دا به الله پاک هغه کوي او انشاءالله که چېرته جماعت اسلامي ته امین الله شکور چې په انډیا کې په نوی دهلي کې غریب عوام پارټي راووتله او نوی دهلي د پاکستان د هغې کیپیټل ایریا وه د انډیا او هغه راووتو هغه د ټولو پارټو ته یو شکست ورکړو خو هغه پروټوکول ازم ختم کړو یو ساده ګاډي کې ګرځي د خو دلته راشه صرف ګورنر وګوره هغه نه 15 ګاډي او 10 ګاډي مخکې هغه لا څه کې زمونږ لوکل ګورنمنټ میر صاحب وګوره هغه پسې څومره ګاډي روان دي بیا صوبایي وزیر بیا وزیر اعلی بیا منسټر بیا ورپسې زمونږ پرایم منسټر 15-20 ګاډي بیا صدر پاکستان بیا زمونږ ریاستي ادارې نو دا ټول داسې یو طبعي طرف ته روان دي دا د یو ترقی یافته ملک وزیر اعظم یا د ترقی یافته ملک د صدر پاکستان یا اسټبلیشمنټ یا آرمي دومره خرچه نه کوي څومره چې دا په دې باندې کوي نو موږ وایو چې انشاءالله که دې پرله موقع میلاو شوله جماعت اسلامي ته او جماعت اسلامي په پاکستان کې صحیح حکومت راغی او نیک او صالح قیادت راغی نو انشاءالله دا زموږ ایمان دی چې څنګه د ریاست مدینه خلکو خبره کوله او ریاست مدینه والا خو نو هر څه ګډوډ شول انشاءالله نو موږ به د ریاست مدینه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت تازه کوو ډیره مننه مینوالو څنګه خالد ګل بھائی ډیر زبردست خبر وکړه چې ریاست مدینه به مونږ جوړو او که خیری چې کم ناره والي شوې ده سابقه حکمرانو هغوی نه روانه شوه غلطه شوه خو جماعت اسلامي واحد داسې جماعت دی کرپشن نه پاک هیڅ دعوې پې نشته دی صفا ستھرا کار کوي لګیا دی او ورلډ لیول باندې هم دی یادیږي ماشاءالله نو الله هم کامیاب کا خالد ګل بھائی ستاسو چې کم دا جذبه ده دې ته سلام دی او مینوالو تاسو نن د خالد ګل بھائی خیالات او اظهار واورېدو چې د هغوی کومې زړه خبرې وي هغوی تاسو ته وړاندې کېغوستې PK 83 امیدوار صوبائی اسمبلی خالد ګل مومند صاحب کیمرامین حسنین صافی زه یم عرفان درانی پیام خیبر پیښور د الله پامان